الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اما بعد د احد غزا شروع تیر درس کې اجمالی دا ویل شو چې احد لا غزوه احد لا د احد غزا زکوي چې د دې غره په خوا کې دا شوی و او دا شی غره حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې موږ مسلمانین ده او د غرض موږ مسلمانین ده. د الله نبی به همیشه مثال کوم د ذکر کوي. دویم به دا ویل شو چې د کافرانو قومندانانو ابو سفیان، صفوان ابن امیہ، عبد الله ابن ربيعه، اکرمه او خالد ابن ولید دا وخت کې د ایمان نور راوړي. دریم دا ویل شو چې کافرانو یو درې کارونه وکړي، یو دا چې چندې راځم کړه ځکه جنگ کول دا ګران کار دی، او دویمه تحریک شروع کړي د رسول الله په خلاف باندې تقریبا 3000 جنگیان تیار کړل. دریم دا مسله وکړه ځان سره یو پنځل زنانه راوستي چې هغه د فوجین له شیرونه وي او د غیرت خبرې کوي، دوی به تختی او څلورم شعراء د ځان سره ونی ولا ابو عزاء الشاعره، مصافي وغيرها چې دوی پر خپل شیرونه کې داخله کړ تحریک اول چې اي خلکو دا کار وکي او دا وکي او دا. رسول الله له ملګرو اطلاع ورسول عباس صاحب چې د پروګرام دی هغه ابن کعب سره مشوره وکړه او باز قومندانان راجمع کړل چې څه صورت حل لوي دا درې تقسیم مدینه کړه. څه مجاهدین به کوڅو کې ګرځول او څه په سرحداتو کې نه ول او څه محمد رسول الله په دفاع کې و، سعد بن معاذ وغيرها. د نور سره ملګرو مشوره واخصه چې په داخل کې جنگ کوو کبار وځو. د الله نبی دا ویل چې په داخله مدینه کې به جنگ وکړو، چې ویل چې نه بار به شي وځو. خو علي شهدا خبر وکړه او حمزه رضی الله تعالی عنه قسم په الله زبر وړي او نه فرم ترسو شهدي خلکو سره په میدان کې معلومه نکو. بای صحابه ویل یا رسول الله موږ خپل بیان سره هم بستری ونه کو ترسو چې دوی سره میدان کې معلومه نکو. دوی دل ترازی موږ په کورونو کې غلي کینو. حدیث کې راځي د جمعې مونږ وش ترغیبات ورل کور نه و رسول الله دوا زغری واچولې او خپل توري غاړه لا واچول. عمر شه عمر وته د امر وته ملګری روان شو. یو قبيله باندې ورته تقریبا زر مجاهدین رسول الله سره و او څه د زغری مری او سونه وسره نو شه سوارانم نو. حدیث کې راځي دا قبيله په اسهو باندې د څه غواجه هر کس ما سته ور سره ویني ویلې چې موږ تاسو په کومک کې ودرېګو د خزرجانو سره زمنګ ور ولیدا. د الله نبی ورته ویل چې ایمان امر وړي کنم دی راوړي وینا وې ز چرتم یو کافر نه راخلم چې مشرک په اوامه. دا رسول الله انتهایی غیرت او ایمان. تاسو خپل اسما ضرورت نشه فرمایزګر موږ شو کې روان شو شیخان علاقه لرال د ماکه موږ باندې چې وکړه ما خصن موږ مو کې د مشپې کومه څوکیداری چې وا محمد ابن مسلمه اغله ورکړو دغه ملګرو له او د رسول الله څوکیداری چې وکړه هغه زکوان ابن عبد قیس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام څوکیداری شروع کړه. راتل وی چې د سر منشو منځ وکې نو وی ویل شي د شوط په علاقه کې د منځ خو دینه مخکې چې کړه د ابوال اخره خلک را رسیدله د مکه مشرکین. ابو په سعودي کې د شوجره چې په هغه ځای کې محمد رسول الله مور دفن ده امینه بیبي. نو هندیر خپل فوج له ویل او د قشن ابو سفیان له راکته شو چې کله راکته شو د محمد د مور د قبر بوران کو چې د زړه یو درد ورکو ځکه د زموږ ډېر کسان وژلي دي نن د څه کار کیږي چې د مړي مور د ختمه او ژوندیم ختمه. ابو سفیان ورته چې ردا نظر خانه ده او نور ملګرو مې ویلي یو خو وجه درشه دا بس موږ پر زوب باندې دلالت کوي چې دا ډېر کمزوري دشمن مقابله نشي کولای او دا کم همت انسان کار دی. او بل وجه په کې دا د کچرته موږ د مینې د قبر وران کو رسول الله خو بزور ورکو دي صحابه ولا خو قسم په الله دا جن خو دوه خلری کې په موږ را غالب شو به بس موږ قبرونه اخوا دي خو کی څه چې کیا بر سره کی تل چې مړي به عزت کوي هغه قبرستان ورانو نو سبب کی دي خبر نه تیر شو. د دشمن فوج 300 فوجانو سره 3000 فوجانو سره رااله عینین علاقه دلته واړول. نبی کریم علیه الصلاه والسلام هم خپل کسان را تیار کړه. زر سعد ابن معاذ او سعد ابن ربيع د دوړو توري واچول د محمد رسول الله د فوج نه مخکې لاړل چې لار وګور تعقیب وکړي. دوی په لار کې روان دي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم امیر مقرر کې دارالخلافه خمخه ونه منده په کار دی ټول زمنا او دا اقصى صحابي له ورسره ان شاء الله راشي سوره عبس الله مبارک را لګلې رسول الله له دې قسم ته ترغیب ورکړي او د تنبيه ورکړي چې اې الله نبی دې ملګری بټي له حسد د سره دین دی دا بل سره خبره لغوک دی نه گدي. نو شکل د شپې وې دي چې لړاله او د پیرو څوکیداری مقرر کړ شو نو د سحر منځوش شو طلاقه کی د سر مشکل بدی چې وکړو شو رسول الله د دینه مخکې درې قطعات جوړ کړو. یو د مهاجرینو قطعه، یو د انصار او بل خزرجانو. د مهاجرو د قطعه هغه مسئول او د بیرغ مسلې مصعب ابن عمر العبدري لور کړه. ورس ان شاء الله دې صحابي فضیل بیرازي او د اوسنو بیرغ شری هغه اسید رضی الله عنه لور کې
او د خزرجانو بیرغ شری هغه خباب ابن المنذر لور کې ودا ځن سرواله او بیرغ په جګړه کې د ډېر مهم حیثیت لرو چې د چا جړډو بیرغ بسم لستو پرې بوته نو هغه به دا معلومه شو چې د خلکو میدان او بیرلو پاجو دنه کوم تک بیرغونه لګيږي حدیث کې رسول الله فرمایي و بيدي زما په دې لاس باندې بلوا الحمد د حمد جنډي د الله نبی فرمایي وکم انسان چې په دې دنیا کې غداری او خیانتونه کوي په هغه دنیا کې به د کوناټو په دې سر کې ورته الله یو بیرغ ودري هغه غدرت فلان و فلان و فلان چې دې شړې دا خیانت کړي دې شړې دا خیانت کړي هر شړې به معلومه یو پیژني دنیا کې هم دا جنډو الته نو سر مونږ کله وشل شو تعالی کې وی ویلي رسول الله د ملګرو له وختي مونږ کې وایي چې لوړ شو د بدر علاقه ګورو و دې احد چې په کوم طرف باندې میدان برابر کو دفاعن چرته کې نو تعرض ولا ملګری وغیرہ عبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق ویلي وځه خو دې جنگ ته تیار نه یم منافقان به په ضد جهاد کې میدان پریدي دی خو راځي چې خپل ملګرو له شي علامه دا په څه باندې موږ جنگ کوو نس موږ نظم کلان دي کړي دا نس موږ شرط پټی لاندې کړي دا محمد شي سرزور د جګړې لمبوزي جنگ دی دریسو کسان د خپل واپس کړ نظر کسانو پای کې دریسو کسان مطلب د لخر درې مې سو واپس شو تقریبا وسو شخو کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار ولي وکي یو خدای وجه علماء ذکر کړی دا بیان کړه چې زما پرای باندې خلکو عمل ونه کی نو زه تیار نیم چې زری جنگ وکم زما را دا چې په داخل د مدینه کې موږ جنگ کوو تاسو به بهر راويسو دا به انسانانو سره خپل رائے ډیره مهمه وي زما رائے څوک منی او زما رائے نه منی او دا زما خبر له څوک وګ دی او زما خبر له وګ نه غري دا فرعون قانون مشابه په خلکو باندې خپل رائے منلي رائے او رائے دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا وې د په دې مناسبت باندې دا کارو چې موږ په میدان د جنگ کې د غدري سو کسان ورسته کو په دې مسلمانانو کې به یو تسلسل راشي چې تسلسل راشي هغه به همت شراو به تختی محمد او سملګری په دې کې فاتح عليه الصلاه والسلام دشمن براشي کې صدا به اوجنه په مدینه کې په ټول اسما مشري ورختا کړو دا چې اسما مشري څنګه ختم شو څنګه فاتح نشو وې دا درې سو کسان چې کله د وګرځول عبد الله بن عمرو باندې صحابي د جابر ابن عبد الله د جابر شه پلار هغه به شورمان ډاکټر ورته ویلي یا اعداء الله یا د الله دشمنانو نن په میدان د جنگ کې تاسو ولې ورسېږئ دا په مجاهدینو باندې څه خسر کوي دا چې معلومات کې چې کوم سړی په داخل د جنگ کې چې لکه دومره کسان تسلیم شو دومره کسان وتښتیدل او دا خو موږ تاسو په دې کې نه شنو موږ لري عادي غو معلومي کی کم سړی چې قومندان د جګړې او دغه د شي زیات کثرت سره ملګری او به د شدید ملګری چې کسان دیم کمی او دشمن مصالح امکانات سره راغلي او څه کسان وتښتي یې وسړي شي روسه شي څومره سره درد رسي کی عبد الله سے ورته ویلي د الله بندگانو jihad وکي که jihad نه کوي نو به خو دفاع خپل وکي دا خلک د حق جنس موږ بشدل تراغلي او تاسو په میدان د جنگ کې اجرینه کوي او که تاسو چرته رسول الله په تایید کې ونه درګې موږ په الله باندې یقین دي چې الله ملائکه راولي کی عبد الله ابن ابي بن سلول ورته ویلي لو نعلم كشرت موږ په جنگ باندې پوي دي موږ بس خبره منلې موږ په جنگ باندې نه پوي به غیرته خبره وکړه دا عبد الله رسول الله صحابي د خپل بچي وروغتو د شپې جابر صاحب الله ورته برګړه کې الهام ورواش ورته ویل چې ازما بچیا سبا میدان د جنگ ګرمي کې دي چې سبا کې شهید شمه نه خويند استادي او فلان دې خلکو سره ګور ډیره کړو یا کوا ډیر احسانونه وسره کوا ظلمونه په مکوا او بل دا چې ما باندې يهودو خرج د معنا ادا کا سبا چې څنګه جنگ جوړیږي اول په کې دا صحابي شهید کیږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله دا شهید شو رب العالمین وسره مخه خبره وکړي دا څومره د کمال صحابي دي د الله نبی فرمایي د نور خلکو سره د پردینه اخو الله خبرې کوي لیکن د عبد الله صاحب سره مخه خبره وکړي ځکه ډېر د غیرت خبرې کړي وي ورته وی ویل د محمد رسول الله تابعداري وکړي جهاد وکړي که جهاد نه کوي اي خلکو دفاع وکړي او به وصیتونه کړي د خپل بچي د خپل اهل مبارکي د لوريانو مبارکي او د قرضونو مبارکي مجاهدین څنګه د الله په نسبت ډېر قیمتي او چت خلک دي الله ورسره مخه خبرې وکړي زموږ سره د پردونه اخو خبرې کیږي او د دې خلکو سره مخه دا به شهیدم شو نو چې کله دا وګرځي دلاړو څلورمه په کدا وشو چې بنو سلمہ او بنو حارثه د دوه قسم خلک طائفه مسلمانانو وي د دې پر ډرونه کې موږ سره کمزوري رااله چې لکه زر کسان یو درې سو د وګرځول وسواله نو موږ سره په پاتې کوم شو جانب مقابل څومره مصالح فوج راوستي موږ هم غواړو چې جنگ نه کوو دا مسله بګراله او بیا په دې کې د اختلاف پیدا شو چې دا عبد الله ابن سلوله دا اوس منافق دی او کدا مؤمن دی چا ویل دا مؤمن نه ځکه منځونه کوي روجینی ولې دا کارونه کوي چا وی دا منافق دی لیکن په میدان د جنگ کې چې کله جهاد پر ذهن شي او تر تخته دلیل به دې معنی چې د ارتداد په مرتبه کې تواقع شي الله رب العزت صحابه ول ادب ورکي چې د محمد رسول الله ملګرو د دې خلکو باره کې تاسو ولې د اختلاف کوي چې دا مؤمنانو کدا به کافرانو دا الله سره لکړي دا به ایمان خلک او بني سلمہ بنو حارثه الله دا ایتونه اولېګل
چې الله تاسو ولید تاسو دوسه دې خلکو خبره ممنئ قوي کړی جابر سے بدا خبره کوله وکبدي ایتونه کې الله موږ باندې ردونم کړی دی موږ له یو قسم ته تنبیم را کړی دا خو موږ بدی باندې خوشاله یو چې الله موږ سره اعلان د دوستانه کړی دی الله موږ ولید الله موږ دوست دی لیکن په محمد رسول الله باندې دې خبره هیڅ اثر ونه کی وی ویلې چې دې غره لمنګ زو پنځمه په خدا وشوا خو په دې شو کیفیت باندې باید موږ ځان ورسو چې نه په دشمن باندې مخامخ ورشو او نه دې شلل راتاو شو کم د ځوان وي کم د شملګری وي چې موږ د مخامخ پر دشمن باندې ورم نشو او لری د مرانو شو دغه خپل زیره د ځان ورسو مرشوله ابو خیثمه بن ابو باندې صحابي ورته ویل یا رسول الله ودا کرمالات دا مخ شو مجاهدین ورپسې شو سیرت په کتابونو کې راځي په مخ له باغ راغی اغا د یو منافق مربح ابن قیزی ودا منافق په سرګ باندې ډون د خاور راوخه محمد رسول الله راوښندلی او دغه ملګرو لا وکته شرط د الله رسول اسما پر باغ باندې مرزا صحابه په صحیح راوخستی او ویل چې موږ دا وښه د الله نبی مې وژنې ودا د اثر کې شړندې د قشن غړي مړوندې دا په وجه کې پیدا نشته دلیل په دې باندې چې انسان به بیزه قتلونه نه کوي خاص کر مجاهد سره او پاتیره واقع کې دا خبره موږ تاسو معلومه شوه چې کم سړی د اول نه مسلمانې الله اخر کې دغه د اسلام د وجه نه د فائدہ ورکړي ثابت قدمي او دا اول نه چې سړی د اسلام سره ټکو برګي دغه د ټکو برګي به راکاره کیږي اس الله به اخر کې دا مرتد کوي عبد الله ابن ابي بن سلول دا اول نه د ایمان نور راوړي اول چې مجاهدونو په سب کې را داخل شو په دینت باندې نور راغلي چې د اسلام جنډه دی اوچته شي بلکې خپل شخصي اغراض و نو کله چې جنگ ګرميږي نو ایسره کافرو په خوا کې ودرېږي تاسو به د تجربه سره معلومه کړئ یو سړی ډېر قرباني ورکړي یو ډېر شهیدان به ورکړي خو لیکن د ایمان او د اسلام د وجه نه د غیرت د وجه راغلي دی بل مسلې د وجه راغلي خو چې کله کوپر راشي د کوپر په سب کې ودرېږي داغه خبره تایید وکړي سب دماغ کې به دا خبره واردېږي چې لکه دغه هم مجاهد صاحب ته ډېر قرباني ورکړي یو ډېر تقریرونه او دا قیدونه تیر کړي او دا مسله او دا نن څنګه کوپر بلمن کې پرې وته وجه دارا چې د اول نه د ایمان نه اول نه چې د جهاد شروع کړي په دینه د اعلی کلمت الله شروع کړي نو نتیجه دلته راکاره شو نو ورته شو ورال وکړه چې د وحد الاخره ورال دی غرلا په دې شو کیفیت کې رسول الله خپل مرچه جوړ کړي شاله غر پات شو اوچت ځای کې د مرچه جوړ کړي د غره دی بیخ کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خوا واړه ولې نو د کی طرف لا منذر ابن عمر په نوم باندې صحابي او هغه قومندان سرګروپ مقرر کړي چې د مجاهدین صح د شپ طرف له زبیر رضی الله عنه تشکیل کړي او دغه ماویني مقداد ابن اسود مقرر کړي او جبل الرومات د شمال طرف له یو غرو هغه کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري مقرر کړي وې دې کې به تو وشيږي او ډیر وشتونه مغله وکړه ورته وی ویلې وې ګوره په دې ځای کې چیرته د اسونو والا راتلنو د خوشو بارانونه قرباني کوي 50 کسانه غلا ورکړه دویم کوم په دشمن باندې ورغله واغم تاسو نسل ماتم کړه ام تاسو برکت کېږي نه دریم کړي دشمنانو په موږ باندې اسونه راوځغله موږ بالکل د اسونو لاندې کړو حدیث کې رسول الله فرمایي کوم منګه چرته مرغان وته ټول ټک شو هم تاسو بل راځي نو دی خوشاله غره او د دې غره په دې بر طرف کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو تشکیله دی کی طرف له منذر ابن عمرو شپ طرف له زبیر رضی الله عنه او دغه په دې معاونتوب کې مقداد ابن اسود جبل الرومات کې عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري چې 50 تکړه مجاهدین دغه سره کېنول او اعلان د خواله دغه کسان راولېګل تشکیل کړ چې یو کس هغه زرو کسانو زور لرلو ځکه رسول الله مجاهدین و الته مدینه پاتې شو دشمن په منځ کې راغی دی خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی او طریقه تشدید جنگ هم دا و چې د غره هغه خو به سوګ راتلې نه شو ګویا کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین ډېر مزیدار او قصص مکه ورکړه او ناشنا تکتیک سره د خپل فوج په ځبانه کې قیامت پورې چې څومره جنرالان راځي چې کوم نقشه رسول الله جوړ کړی د حیران مشي چې سره کوم نقشه وا دې برابر کړه د دشمن د فوج په مسله دا اجمالی تشکیل کوم چې دا وشتون کې وا اغه خالد ابن ولید مقرر کړي و دا عبد الله بن ربيعه اې دي اسونو د غشو وشتون کو قومندان هغه کې او په دې منځ کې ابو سفیان ابن حرب روانو ورسره طرف باندې سفیان ابن امیہ راولېګل دکی طرف باندې خالد ابن ولید تشکیل کې او چپ طرف له اکرام ابن ابي جهل دغه د قواو اجمالی تشکیلو ومه مسله دا و چې کله غوي میدان د جنگ راځي څو کارونه وکړه ابو سفیان سیاسي جګړه فکری یو دا وکړه چې دا جنډه د بني عبدالدار سره وا او قانون درې چا سره بجنډه واغه ډېر عزتمنو د پوخانه دي خاندان سره دا پاتې و یو څو د غیرت خبره ورته ویلې چې دا جنډه ساتل شي کني شي ساتل ګوره په بدر کې تاسو سره دا جنډه واسطه د وجه نه شکل جنډه پری وته موږ شي کسو خړو که ساتي شي خطر کا کني شته موږ لراځي خپل فوجون له غیرت ورواچ هغه ورته ویلې غوسه کړه قسم په الله چې دې جنډې اهتمام او د دې نیوله موږ نه کو چې چا پلان مونږ ته موږ ګوري چې موږ څومره قرباني دلته وسور کو
دا کار شو کې نور لاړو انصار له وی یا اهل المدینه یا اهل یثرب اې دې یثرب والا زمون جګړه د محمد سره دا غره تر زمانو سره ده تاسو څنګه مخې راغلي تاسو موږ سره په سبانه جنگيږئ معنا دا چې په دې منځ کې دشمن غواړي چې د مجاهدونو کې د شو کار وکړي چې لکه موږ له پلانې مجاهد پلاس باندې راکړي او پلانې راکړي ایسته بری کشرانو کې د شو مسله برابر شي خبر کوي یو د مجاهدین دې سبي والی يهودو نصارا هم دا خبره کوي چې لکه دا پلانې شیخ دا پلانې مجاهد دا به موږ له پلاس باندې راکړي نور تاسو په خپل حکومت پويږي معنا دا چې دا ګور اساس نه جدا دي خو چې کله په سړی کې ایمان نه پیدا ټول مسلمانان په شان دی یو جسد هغه کې دې ملک باشنده دی او کنه دی هغه کړه بل ځنه راغلی دی او ذکر بل ځنه راغلی خو چونکه موږ مؤمنان یو هغه موږ د بدن یو ټوکړه ده هغه چې موږ نه غواړو نه اول موږ وښین دغه نه بروسه به هغه ته اخلي دیو کیسه مسله به شروع کړه انصار په ایمان باندې آباد خلک وا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر وی د ایمان بشاشه دې زړه وردن نشو ورته وی ویلې سخت خبره وکړه به سفیان الله د سخت خبره وکړه چې بالکل دغه محسوس ولم نه من قال ما لا ينبغي سبع ما لا يشتهي کله چې انسان خراب خبره وکړي د خبره به اوري چې اشتباه مرتنه راځي وی سبب موږ تاسو سره په میدان د احد کې معلومو ته خو غواړې چې راګه موږ محمد او دغه ملګری پرېدا موږ به دغه مخکې د خپل توري اول تاسو بری بدن باندې نه باس دا خبره چې کله انصار ورته وکړي هغه کې ورسش ابو عامر الراهب په نوم باندې وسړیو د نبی کریم علیه السلام دراتک نوړانه په مدینه کې د اوسانو مشرو بندگی کوله خو کله چې الله نبی راغی مشر دا شو خلک په دغه راجمه شو د پرېزړه کې حسد پیدا کی رسول الله متوجه حتی تر دې پورې چې خیره مجلس کې ورته وکړي وې د الله نبی کته په حق الله لته وساتي مال الله برباد کړي او که زه په حق مال الله ما وساتي وساتي الله برباد کړي دغه د شام نو دلته چې داخله د فوجن را وسود مدینه والا خلک قرباني والو یو شپه او ته الله رب العزت په عمر لړم باندې وچو ایسره هغه وجنه مردار شو نو دې ابو سفیان سره خبره کړې و چې د شل چې دې مدینه والا پر مابین کې اختلاف راوړل د خپل خضرجن او سنت یو خاکا او د مهاجر موږ لزان لفرید چې برید ورمنو کو ټوټه کو دی هغه د دې او سره خبره وکړي هغه د شي جواب دلم ورکړي چې دیم د شي یخ او قلار کې چې مونږه امیر چې منو محمد صلی الله علیه وسلم منو بل امیر مونږ نه منو دیږي چې مونږه عزت او مونږ ناموس او مونږ بچی مونږ زنانه مونږ د بدنونو مالونه دا د ارث قرباني پر رسول الله قرباني دا خبره چې ورته وکړه داخله قلار کې نس څلورم کار به کې دا وکي پنځل زنانه راوستي دغه مشر هندي کوله د ابو سفیان خزي هغه چې شیرونه ویل شیرونه کې دا ویل چې اے مجاهد جنگیرانو او اے سربازانو تاسو چې متوجي کیږي ګوره د محمد ملګرو له متوجي شي او دا توري په ورکاږي کوي او کچیرته میدان موږ ټول موږ تاسو خپل غاړي درکو او موږ تاسو په پرشنو باندې څنګه څه کوي موږ سره به وکي هر کس مخواهش تاسو پوره کو خو یاد ساتئ کله محمد مجاهدین له مخامخ نشوي موږ تاسو رشاد درواړو موږ تاسو به ګوره کښ زنانه نو خپه بو درنه مروري بو دا شیرونه چې ویلي نه یو دم خلک په جذبه کې رااله اتم کار دا و چې نبی کریم علیه السلام چې کله میدان د جنگ راتلو نو دوس غری شولې وي او تور پټګي تړلې چې پټګي دړل طرف دی ګیر لري سره واستو او تورې غاړه لا شولې د تورې ته کې نه وېسوي ویلي څوک به دا تور والد خپل حق سره چې حق ادا کړي زبیر رضی الله عنه ته میدان لري وته ورته وی چې انا یا رسول الله زبر تور والم د خپل حق سره ترور زو پیغمبر علیه السلام څونه ویلي به ویل چې دا تور به څوک والی په خپل حق سره علي بن ابي طالب شاګر د ترور زو تراو دنګر ویل یا رسول الله زبې والم پیغمبر علیه السلام به څونه ویلي دریم کرته ویل چې دا تور به څوک والی په خپل حق سره عمر ابن الخطاب راو دنګر ویل یا رسول الله زبې والم به څونه ویلي څلورم کرته ویل چې دا تور به څوک والی په خپل حق سره ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا رسول الله دا تور به زو اخلم خو حق دې توري سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته حق دې توري داري چې د تی کې نه اسره دشمنان ورمانه وای تر دې پورې چې دا تور کګش وی مال راک توري اور واخسته حدیث کې زبیر رضی الله عنه خپم شو شاول ما غکړو مال رانه کړو خو به ورس ان شاء الله راځي چې ما دا خبره معلومه کړه چې ابو دجانه له حواله ورکړه دا ابو دجانه خبره به ورس ذکر کو چې په کوم کیفیت باندې د شهادت راځي وې دی وخت ابو دجانه شو د اسره ټوټه سر نه وتړله او قانون دا و چې کله ابو دجانه د اسره ټوټه سر نه وتړله دا به معلومه ده چې تر مرګ پورې دا وجنګي قلب تیرېدل حق ودار چې دشمنان ور باندې قتل کې تر دې پورې چې دا ور باندې کګش او دا ور باندې پڅ شي نو دا مسله چې شوله نه هم کار دا و چې دشمنان مخې لراله درې زره وسوال فوجین دي هغه د کتیبې چې کوم مشر دی طلحه ابن ابي طلحه العبدري اغله ویل کبش الكتيبه د دې ټول فوج زمره یا ګډ ډیر قوي سړیو انتهایی مضبوطه وېدا پوخ باندې سور مخې لراغه ویل چې زموږ مقابله به څوک وکي تور نه یې وسره وي بدن نم ډیر مضبوط او ډیر قوي وخ باندې سور او ډیر سخت پهلوان مو په خپل وخت هیڅ د مقابله نه کوله
وی په دې وخت کې مجاهدین دوی جواب ونکړي به ویل چې زما مقابله به څوک وي اوس دې مقابله لمغ راوتیو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترور سے زبیر شه شروع وته وسه مقابله به وکم حدیث کې راځي چې وروي دانګل میدان لري وته د شروع وته لکه زمری چې حمله کوي چې وروي دانګل دی وکلا جم پیواله چې پاس ورغه د وکړې لاندې چپکه راوي غرزو ترې په سراوي سو امت ذبح کی الا لیکن یو دم نبی کریم علیه الصلاه والسلام الله اکبر کړ مجاهدینهم الله اکبر کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویل لكل نبی د هر یو نبی ورازدار وي او زما رازدار چې زبیر ابن عوام دی چې کوم واقعي دا هغه سره جنډا وا دا جنډا د دې شل ورور واخستا ابو شیبه عثمان ابن ابي طلحه العبدري واسمه مقابله بسوکو سید الشهداء حمزه رضی الله عنه په میدان لروته واسمه مقابله بزو کما تورې چې بشراوال څخه گزار ورګه بدی وګ باندې وې دا تورې لاندې کلمو پورې بکې ورسوله پړ پوس کلمه وغیرہ د ارسره کار شو دریم دا ورور په شراخه ابو سعد ابن ابي طلحه العبدري هغه دا خبره وکړه چې وزما مقابله بچو کې جنډې لاس کې واخستا صادر رضی الله عنه ورته ګوند اوله غشه وسترو چې په دې ځبان دی وشته پوری تر اورته غشه وسو مردار کې هغه نو داغه ورسه به جنډا مسافر بنامه باندې چې دا د طلحه ابن ابي طلحه بچو هغه لاس کې واخستا او وی ول چې زما مقابله بچو کې وې په دې وخت کې عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه ورته ګوند اوله چې هغه په غشه باندې وشو هغه مردار کې څلورم په دې کې پنځمه د کلا په نامه باندې وبل سړیو هغه دا جنډا وسدا ټول یو خاندان دي هغه دا جنډا واخستا وی ویل اسمه مقابله بچو کې زبیر رضی الله عنه چې به ورمده ورودانګل هغه بیر اعلان کې وی وشلو قطر کې شپګما یو بل انسان به راغی ارطاطه بن شرحبیل چې اسمه مقابله بچو کې جنډا مالاس کې واخستا به په دې وخت کې دوه صحابه رالل یا علي بن ابي طالب او یا عاصم ابن ثابت الانصاري رضی الله عنه چې به ورویدانګل هغه مردار کې هغه وشلو چې قتل کې بدیجه کې شریح ابن قارث په نامه باندې وبل سړیو هغه دا جنډه پلاس کې واخصله دار هغه د ترسو یو یا دغه بچو ورارو چې ما مقابله به وسوګي کې بدیجه کې نو قزوان په نامه باندې وسړیو هغه میدان لورو وته سره دی اول وړاندې دی وغرزول جنډه دی وغرزول چې کله داغه نه جنډه وغرزول نو بدیجه کې وبل سړي جنډه راواخستا ابو زید عمرو بن عبد المناف هغه چې راواخسته دا قزوان په به میدان لورغه چې سره دی اول به دی جنډه وغرزول ابن شرحبیل په نامه باندې وبل سره د یو خاندان لري لسم کس دا چې د اجنډا راواخستا نو قزوان په ورغه او هغه موالو یو لسم د خادم په دې کې ولاړو سیار په نامه باندې لکه څنګه مشران دا ټول وژل شو لس کسان یو خاندان مړ شو هغه دا جنگ جوړ کې دا قزوان یو وژل دا یو ملګری یو وژل په دې کې دا زخمی کې قزوان چې دې کله زخمی کې نو حمزه رضی الله عنه سره ودانګل په دې یو لاسو د بل لاس باندې ورته توره اوله دوړه لاسو ته کټ کړ او نور یو دا جنډه ورته نور ځینې کې جنگ شروع خدای جنډې په صحنه کې دا شو نبی کریم علیه السلام د قزوان باره کې ویلي چې دا درې کسان یو وژل وې دا سړی به جهنم لشي نو سوال دا ورته صحابه ورختا شو چې په دې کې ګورا ابو زید عمرو بن عبد مناف قتل کې ابن شرحبیل قتل کې او شریح ابن قارث قتل کې او دا څلور لوی پهلوانان قتل کړو به هم دا جهنم لشي وېزره دې سړي په شوم چې پیغمبر څنګه خبره وکړه وې چې د شي په ستلم تلم وې چې دا ولګېدو په وجه کې دا چې ما کام شو بده باندې وې دومره سخت رااله چې نور برداشت نشو کوي دا خپل تور نه زیوي د خېټه له برابر کړ خودکشي وکړه وې ما په سره منډه کړ ورته وې چې یا رسول الله تعالی شا بارکه کوم خبره کړو چې دا بهور لورجي یقیني خبره چې هغه شکار وکي وی هغه ویل اشهد الله اله الا الله نشته حقدار د بندګي مگر واجب رب العالمین محمد الله نبی چې زما خبره تصدیق وکي دي کې اشاره شوه دی یو سړی په میدان د جنگ کې جنگيږي ډیر قوي کافرانو به وښني دا ګوره مجاهد ظاهري د رسول الله په قیادت کې راغلو او د پیغمبر اسلام په ملګرو کې ولاړو او قوي کافرانو وښل اخر لاړو ګوره مرتد د جهال معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان باید څنګه مجاهد خپل اخر خاتمه باندې نظر وراچوي د شي دنه کې چې لکه اسباب د غاړه کې کلاشینکوف دا راکټ دی پیکار و غیره او دایې د شنو چې لکه اسمه مخله قران دی معلومات نه کی چې اخر خاتمه انسان څنګه کیږي اخر خاتمه دې شری استخراب شو حدیث کې رسول الله فرمایي د دې دین حفاظت کې اگر کوي فاجر انسان باندې ولې نه چې کله سلف صالحین دې حدیث را نو به اشاره چې اسنه موږ 40 غنټې د قران او سنت سره ګرځو په څنګه کې موږ پراته یو په دعوت ډګر کې موږ پراته یو او اخر وخت کې الله موږ د فاجرانو په سب کې راوچت نه کی نیت صفا کوله او هغه صفا کېږي لسم په دی باندې چې انسان په الله قوي ایمان ولري او په قیامت په قوي ایمان ولري دوا د الله د عظمت عقیده ولري درې د خلکو د متو زمله متاثر کېږي نه څلوره حق اسباب استعمال کې عمل په قبليږي پنځه د عمل نور سره جړېږي چې الله را رد نه کې شپګما د رب العالمین سره محبت ساته ومه او د قشن د قران کریم سره مطالعه کوي کینه سره اتمه او عمل کوي پټ نهمه مجاهده کوي الا سما یو لسما دعاء د الله نه غواړه او دولسم په ارش کې عمل کوي نو
دیجه پر خبره ورسېدله نو ان شاء الله کبر شر شم فورز باندې روان نو بعد دغه په میدان د جنگ کې دوی یو بل سره شریک کېدل رب العالمین د محمد رسول الله تعالی درې موږ تاسو لپاره نصیب الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.